تاسو ته پته ده چې مونږ 2 ځله د دې ځای ته راغلو او د هغې زمونږ د راتلو مقصد دلته ده چې زمونږ ورور الیاس خان کوم چې زمونږ کشر هم دی او سابقه کاونسلر هم پاتې دی، ډسټرکټ ممبر هم پاتې دی، نو هغې له مونږ 2-3 ځله راغلو او هغې له مونږ په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت دعوت ورکړی او نن بیا مونږ یو ځل بیا راغلي یو سره د ملګرو سره دغه چې یاره مونږ سره الیاس خان له بیا دعوت ورکوو. دا جرګه چې کوم راغلی دا مخکې ما دوی ته ویلي وو چې یاره مونږ ته دا ستاسو جرګه قبوله ده، په منځ کې پکې دا ټایم لږ واغستلی شو، هغه زمونږ لږې خپل څیزونه مسلې وې، هغه څیزونه راغونډولو کې لږ ټایم واغستلی شو. مونږ دا دونه ټایم کې دا فیصله وکړله، زه خپل کور سره بیا خپل ډله ټپله ملګري یار دوست د ټولو په سلا باندې او بیا آخر کې خپل قوم فاطمه خیل قوم چې دی، شوق قدر قوم چې دی، د ټولو سره بیل کېناستو او د ټولو سره مونږ مشاورت وکړو او د ټولو مشاورت نه پس مونږ کور د غنی خان بابا کور د اکرم خان بابا کور دا فیصله وکړه چې مونږ د ستاسو جرګه قبوله ده او مونږ دې قافله کې د عوامو وسیع تر مفاد کې د شوقدر د عوامو د خدمت لپاره مونږ دې قافله کې تاسو سره یو ځای کېدل غواړو. نن نه مونږ دا فیصله وکړه زمونږ دې کور چې مونږ به راتلونکي وخت کې زمونږ جانی او مالی څونه چې زور دی څونه چې دغه دي هغه دې پارټۍ دپاره صرف او صرف د شب قدر د عوام د فلاح بهبود دپاره به صرف کیږي. انشاءالله دې پارټۍ سره به مونږ د دې په دې قافله کې څنګ په څنګ روان یو دې مشرانو په قیادت کې. زمونږ را روان جمعې په ورځ انشاءالله را روان جمعه 17 نومبر 2 بجې انشاءالله باقاعده اعلان با افتاب احمد خان شیرپو صاحب سره او سکندر حیات خان شیرپو صاحب سره په دې ځای باندې د خپل زړه حجره باندې د غنی خان بابا په حجره باندې به دلته شمولیتي پروګرام وي او دلته به ټوله پارټي په شمول زمونږ ملګري زمونږ ډله ټپله ټول به دلته یو ځای کېږو، دلته به غټ ګرینډ جلسه کوو انشاءالله او د PK 66 او NH 24 کې به خپل زور خو انشاءالله او خپل تعداد به خو. ډېره مننه جی. زه د خپلو ترونو د ټولو ترونو زامنو مشکور یم چې هغوی رالل او زما سوال او زما مخې لړه نه کړ. زه د خپلې قومي وطن پارټۍ د عهدیدارانو ډېر شکرګزار یم چې که ما زه 2 ځل دله راغلی یم نو هغوی 20 ځله راغلي دي دلته. زمونږ به صرف د خدمت خبره ده او الحمدلله په آفتاب احمد خان شیرپو صاحب باندې چې مونږ څونه فخر وکړو ابه کمی. نن تاسو وګورئ هغوی سره څه داسې منصبونه نشته دي خو بیا هم د الله په فضل سره هغوی په ټوله کې PK کې لګیا دي، خپل کارونه کوي او بس د هغوی هغه ترقیاتي پروګرامونه الحمدلله شروع دي. زه د دې خپلو پارټۍ د ملګرو د خپل کور د الیاسجان دي د خپلو ترونو زامنو د خپل فاطمه خیل قوم مشکور یم، شکریه مدا کوم. الله مې عزتمن کا چې تاسو ټول رالی او ټول بس مونږ سره مله یاد کو.